چې هغه هغې کې رکاوټ غواړي. زه چې نن اوس په دې روډ هم راتلم نو ماته یو زمونږ د کالج د وخت یو خبر راغله چې درچینه پورې دا روډ چې په دې باندې بریړۍ هم د شوې د یو بل نه بچ کېدې چې ملي مشر چیف منسټر شو نو دې روډ د کلاوالي یو منصوبه چې دا ټوله د صوبې د ټولو نه غټه منصوبه وه ځکه چې دې له ځایونه اخیستلو د دې ځای پورې. نو د افسوس خبره دا وه چې په اسمبلۍ کې د عوامي نیشنل پارټۍ هغه وخت کې پارلماني لیډره چې کومه وه دا بیګم نسیم ولی خان وه او د جماعت اسلامي چې کوم دی پارلماني لیډر دا یعقوب خان و او دوی دواړه په اسمبلۍ کې راوچت شول او ویې ویله چې د صوبې فنډ چې کومه دی غونډ دا کلو ته روان دی. د دې څه دغه دی چې په دې نورې غټې منصوبې شوې دا د کلو ته ځي. دا ما د یاد خبره ده. ملي مشر چې پاتې جواب یې ورکو او هغه دونه په طریقې سره جواب ورکړ چې دا چې روان دی نو دا کلو ته نه دی روان دا ډېرې لویې بازۍ ته روان دی دا به دا کلي ترقي کوي دا د دیر او د سوات چې په دې ځای کې خلک اوسېږي هغوی به خپلو رشتهدارانو ته نږدې شي او دا هغه فاصله کموي. پکار دا ویل چې تاسو هم د دې حمایت کړی وی چې دا او کموي او که نه کوي د دیر ګاډي په دې طرف ځي که نه دي. دا مشر موږ له خدای پاک راکړی. بله خبره ته کوم چې د ګیس 162 کیلومتر منصوبه آفتاب احمد خان شیرپاو په یو سیټ باندې د شهباز شریف نه منظوره کړه. هغه 162 کیلومتر منصوبه د پی ټي آی حکومت زموږ د التواس شکار کړه او چې بیا مشر چې کله هغوی د اقتدار نه ووتل نو چې هغه په بجټ کې شاملوله بیا ریوایز یې کوو نو دا قیمتونه چې یې واچوي هغې نه 72 کیلومتر جوړ شو چې 162 وی نو نن به موږ ته دا محرومۍ وی نن به موږ ته دا چا ویله چې دې کې ګیس نشته. دا د هغې یو بله خبره وه. بیا دې علاقه کې ځینې خلک اوس وایي چې یاره ما ټرانسفرمر ولګوه ما دا وکړو. زه ورته دا ویم چې دې کې ته کله چا بجلي نه پرېښودله چې د چا په پټو کې راتله ایا ستاسو په پټو کې څوک ستن لګولی شي؟ ایمان ووایه ما تا ستن لږ پرېږدو او چې کله چا دلته ستنې نه پرېښودې غټو غټو قوتونو نه پرېښودې د علاقې خلک لاړل او مشر ته چې خبره کېښوده چېرې ستنې څوک پټي د چا او تاسو لیدل د خانې پټي و که نه چې دا ځای نه دا دغه راته نو د هغه ځای نه ستنې شروع شوې چې ولې د یو طرف نه راشروع کړې تاسو بجلي د ارچن دی او بارمډیري ته ګوره څه د مردان نه راوسته څه په ملکنډ نه څه راوسته خو دا مسلې دا حل کړي. دلته نن ما ډېره د افسوس خبره ده دلته یو اهم کسر او ما سره ناستو او هغه خبره به یې کوله ویل چېره چې کله دلته ګیس راغلی نو ما ته ویل چې واقعي آفتاب احمد خان شیرپاو د علاقې سره ډېر زیات مخلص دی. ویل چې کله به د علاقې خلک ویل زما د هسپتال ته بدلي شوې وه چېره ویل دلته به ګیس راځي نو ما به وخندل چې ګیس به د کوم ځای نه راځي چا ویل عمرزو نه به راځي. ویل ما ورته ما دا وخت کې په پېښور کې وخت تېر کړی و په یو 300-400 میټر کې ګیس نه ویل هغې د طرف پاره 200 پیرې ویل روډونه بند شو ویل هلته ګیس را نه ویل ما چې د عمرزو نه به راځي ویل پیپونه راغله ویل ما چېره زه دا مسې دوکه ده خدایي شروع شوه دا هم ده او ویل چې کله مې ویل قسم په خدای چې ویل دا چوله ولګوله نو ویل ما وویله چې واقعي آفتاب احمد خان شیرپاو دې خاورې ته مخلص دی. نن ډېره زیاته زما لپاره نن ډېره زیاته د افسوس خبره څه وه د هغه کس په کور باندې د هغه بچي د پي ټي آی جنډه لګولې ده او هغه پلار بچي ته نه شي ویلی ما ته پته چې تورکوټي بچي لګولې ده واړه یې نه پوهېږي د ټیک ټاکونه به مشر دغه شي دغه شي یا هغه ته دروغ هم ډېر ویله کېږي په دې باندې دا جذباتي خبرې چې کوي دا هم ډېر زیات اثر کوي. نو ما هغه دغه ته کتل نو ما یې دا اوس ته وګوره ما یې دا نه پوهېږي د پلار ویل چېره بلکل دا ته زه حقیقت خبره کوم نو چې دا ده نو عزتمندو مشرانو موږ به دا خپل کشران چې کومه دی په کور کې به تبلیغ که دا څونه قدرمن مشران ناست